نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. منګه اکثر چې د یو ځای پته لګو کنه چې دا ځای څنګه دی نو موږ وایو یاره روډونه په اخري کنه نو بیا وایو چې اټیچ باتروم وکړشته کنه نو د کمرو ممرو پته لګو نو اټیچ باتروم پکې شته نو بیا موږ دا وایو چې د خلق چې دی هغه ملیشات کې څومره خلق ته او تعلیم څومره خلقو کړی تنخواګانې څومره دي او بیا موږ دا وایو چې فارن ایکسچینج سر ډالري مالري ورسره شته کنه دا اشارې چې دي دا موږ ته دا پته لګوي چې د دې خلقو اکنامک کنډیشن یا د دې معاشي صورتحال سره او دغه رنګې موږ د سواړې په باره کې دا وایو چې هر شی پکې میلاویږي وایي چې یو شی هر شی پکې میلاویږي خو یو بله اشاره ده چې په هغې ته مورل ویلیوز یا مورل ډیفالټ وایي چې ته تپوس وکړې چېرې دلته کې خلق په پویو کې اوبه شي او که نه دویمه دا چې دلته د دروغو ګواه میلاویږي او که نه درېمه دا چې دلته د ذخیره اندوزۍ څه صورتحال دی خلق ګران ته د غږ دي او احسان الله صاحب چې کوم ټکې وی څه و هغه بته دا بیرېتې دی که نه اچرګه برتی لکه د بر نه وایي که نه چې برتی سیسټم دلته کې شته او که نشته په دې ایریا کې دا یو بله اشاره ده او یا د بله دغه د اشارې دي چې په دې موږ ته پته لګي چې د دې خلقو اخلاقي صورتحال مارل کنډیشن یې څنګه دی د دې خلقو زبان و بیان سنجیده دی که نه دی یو بل ته کنزل ډېر کوي پخوا زمونږ یو ایجوکیټډ ګروپ چې مختلف رالل دا ډاکټران دي دا انجینران دي دا وکیلان دي والي صاحب راتلو نه پس دا خلق راښکاره شو د هغې یو ګروپ په یو بل ته داسې کنزل کول چې زما یو ملګري بل ته ویې یاره دي خو د کلینډرانو په شان یو بل ته کنزل کوي نو وایي مړه زمونږ ګپ ته آزاد دی نو هغوی به الحمدلله اوس هغې خپله اصلاح وکړه خو هغوی به کنزل یو بل ته ډېر کول او دې باندې به یې فخر کو نو یو کس چې ووینه هغه ما ته یاد دی دا ډېره پخوانۍ خبره ده ویل دي په مونږ کې څه کار دی نو دا هم یو مارل ویلیو ده چېرې په دې سوسایټۍ کې دا خلق سنجیده مزاح کوي یو مزاحي یو مذاقي دا تقی عثمانی صاحب ډېره خوږه اردو وایي که اهل زبان دی نو یک ہے مذاق اڑانا اور ایک ہے مذاق کرنا مذاق کرنا ضروری ہے یہ سنت ہے غوی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابی ته وایي چې را بوډېګانې به جنت ته نه ځي دا مذاق کرنا دی نو هغه خفه شوه دا ورته ویې چې نه جنۍ به شي نو بیا به ځي یا یو سړي ورته د خدای رسوله ماله اوښ پکار دی سورلی دپاره نو حضرت ورته په جواب کوي چې تاله خو د اوښ بچی به در کوم نو دا ټوکه شوله که نو هغې ورته په هغه ځای نه وایي چې یاره د اوښ په بچي به زه څه کوم ماله خو اوښ نو هغې وایي هر اوښ د اوښ بچی دې ته وایي ټوکه دا دې ته ته سنت ویلی شي چې د هغې وخت کې هغه تفریح او ریفریشمنټ وشي سړی تازه شي خو د چا پورې ټوکه کول تمسخر وایي نو هغې چې ته په بل پورې ولا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم مذاق اڑانا دی ته وایي چې ته یو قوم یا د یو سړي د هغې مذاق اړاو کې موږ په دې خپل تیر دور کې په 70 کې ډېر مذاق چوړاو کړو هغه د بنګالیانو هغه راغله دلته به سیلاب راغلی و موږ به یاره دا رانه خدای لرې کړی نو الله وایي چې عسى ان یکونوا خیرا منهم مغربي پاکستان والا کو چې ډالر په څو دی هلته وایي ستاسو نه ښه دی اکانمي ستا نه ښه ده تچ پورې خندل کېدای شي ستا نه ښه نو یو دا چې د هغې علاقې ته دا پته لګې چې د دې خلقو فحش ګفتګو ده او که نه د دې سنجیده
ټوکې یا سنجیده ګپ شپ ته یو بل سره لګوي. یو بله خبره ده چې دلته د خیرات او د صدقاتو ریشو څه ده؟ خلک خیرات او صدقات ورکوي او که نه ورکوي؟ که نه د خیرات او صدقات چې کوم ځای نه هلته بیا سودي، نو هغه بیا یاره زه خو به هغه کار کوم چې ما ته پکې یو 2 روپو خیري، د ما څه کار دی چې زه چا سره ښه وکړم، بس ما ته چې 2 روپو پیدا وي زه به هغه کوم. بل دا ویره چې زما مناسب صحیح ما ته ووایي چې زه یې درله وکړم، زه به یې درله وکړم، دې ته وایي خیرات او صدقات والا. یو بل دا چې دلته کې غیبت څه ریشو ده. نو که ته د خپل ماحول ته وګورې دا جنازه چې وي که نه په دې کې سړی یو 15 منټه مخکې لاړ شي، نو هلته خو ولاړې جنازې ته. نو هغه یو عالم د عالمانو ډېرې خوږې خبرې هغه په جنازه کې موږ داسې خبرې کوو لکه ماښام چې مرغۍ ونې ته راجمع شي چونډ چونډ یې رخ کړي، دغه شان که ته هلته هغې ماحول ته وګورې د شا د مرغو په شانتې ټولو چونډ چونډ رخ کړي. او میکسیمم خلک غیبت کوي، میکسیمم خلک غیبت کوي. نو کټ موږ ته نږدې پروت و، نو هغې یو کس په پی ټي آی کې شامل شوی، نو د بل په هغه خفه و چې دی ولې موږ له راغی، نو دی داسې سپکه وایي، نو زه ورته وایم کټ پروت دی، دې نه به لږ عبرت والو. مایي که په دې دی غلی شي نو هغه په ځای دی چې هغه ووایي چې کټ پروت دی، نو هغه ماته وایي دی مړه په کټ څه کوي. نو دا یي چې په هغه وخت کې هم زمونږ د غیبت انداز ایون په دغه وخت کې وایي چې د خدای پاک هغه خلق ډېر بدي شي چې د غم په موقع باندې خاندي، د یو بل سره مذاق کوي. سړی په دې پوهېږي نه چېرې دا دغه دی یو سنجیده ماحول دی. یو بل کرایټیریا دا ده چې دا خلق خپل ارد گرد ماحول پاک ساتي کسخه. مطلب چې نسوار توکي دلته کې که نه اکثر نسوار مونږ توکلي، خو کیله وخوري نو پوستکی کم ځای تارتاو کړی، او پوخا به هغه ګوته کوله هغې باندې یو پلي به راوړل، نو پلي به ټول د هغې هغه پوستکی چې دی به ښکته په دې بیټک کې پراته وو، 3 ورځې به پراته وو. او که مسافر راغلی یا طالب راغلی او تا وله ډوډۍ راوړې وه، نو مخامخ په کړکۍ کې به هغه سړه ډوډۍ هغه څښا لوښی په مودو پروتي، نه یې څوک کور ته وړي نه وله څوک ورته نه ترې چا کرکه ورځي. او زمونږ د طالبان اچڼې چې موږ د دې دا کمرې چې خو دا تا وکتې په دې کې د بالښتونو د لاندې سړې ډوډۍ پرتې، ځکه چې د ماحول کو صاف رکھنا دا غالبا جاپانیان کوي یا چینیان کوي. چې راشي نو بس هغه شروع وکړي، نو ته به د یو ځای مارل ویلیو په دې معلومې. نو ډاکټر صاحب ډیوټي و، نو هغه بل چې راغی نو یاره دې سړي خو هر څه وران کړي. نو موږ وایي څه چلې کړی دی؟ وی نسوار اخلي او په بالغ پورې مږي. نو د بالغ دا د لاندې طرف چې دی دا د نسوارو نه ډک دی، ځکه چې ښکته خو یې توکلی نه شي. نو د یو علاقې چې کله ته مارل ویلیو معلومې، نو ته وایي چې یاره دا خلق د خپل ارد ګرد حالات چې دي دا دغه ماحول چې دی هغه صفا ساتي که نه. او یو بله ویلیو دا ده چې دلته کې د خلقو د خپلو والدینو سره څنګه سلوک دی. اولډ هاوسز ته یې لیږلي دي او که نه ځان سره یې ساتلي دي. په کومه بنګله کې په کوم کور کې چې دی نو په هغې کې اوسي، که نه په کلي کې یو کوټګۍ ده په هغې کې پاتې کړی دی، او نرس یې وله نیولې ده، نوکر یې وله نیولی دی، که نه عیدي ته یې حواله کړی دی، که نه په خپله یې خدمت کوي. د دې نه هم پته لګي چې د دې خلقو دا سیستم سره بوډا بابا دی، نو هغه پکې دا دی چې هغه 2 قدمه ځي نو ساه ورته لنډېږي، نور خو ښکلی دغه دی ټیک دی. نو هغه وایي چې یاره زه تنګ شوم. ما ولې تنګ شوې؟ وی د خبرو څوک نشته. نو یقینا څوک د چا سره خبرې خو کوي نه، نو چې دې ځي د خبرو دې ځای ته نو ساه ورته خرابېږي. لیکن دا کشران چې دي د خپل مشر په باره کې دا سوچ کوي چېرې دی یوازې ناته ځئ چې د سره یو څو خبرې وکړو. نو کینیډا ته یو ډاکټر صاحب نو د هغه یو زوی وه یو لور وه، نو لور یې کینیډا ته واده شوی، نو په کینیډا کې هغه ډاکټر وه، هغه زموږ د ملګري ته وایي لاهور والا، نو هغه ته وایي چې یاره ستا څه خیال دی؟ زه خو ریټایر شوم او نور خو زه د کار نه یم چې دلته پاتې شم پاکستان کې او که نه بار ته لاړ شم. نو دې غریب والا مشوره کړې ده چې آپ کے لیے کینیډا اچھا ہے، ځکه چې هلته یونیورسټي دی بچي دي. نو هغه د هغې ځای نه خط راولېږو، نو په خط کې لیکلي آپ نے مجھے کیوں نکالا، هغه نواز شریف والا لفظ یې لیکلی. نو ما ورته چې ولې؟ وی چې په ټول کینیډا کې زما سره د خبرو څوک نشته. نو هلته خو به را سره چا خبرې په پاکستان کې کولې که نه. نو دا چې لکه د یو ځای مارل ویلیو ته معلومې چې دلته کې خلقو د خپلو والدینو سره څنګه سلوک دی. او بیا دا چې په دې علاقه کې د چرسو ریټ څه دی ریشو، څومره خلق چرس کی، څومره خلق سګرټس کی، څومره خلق نسوار کوي،
او څومره خلق هیروین او آیس ته لاس اچولی دي د نشیانو پکې څه حال دی دې ته وایي مورل ویلیو چې په دې ځای کې ته ګورې چې یاره د دې اخلاقي حیثیت د دې علاقې څه دی او بیا بله خبره چې یاره نعوذ بالله دلته چېرته بدکارۍ اډې خو نشته یاره دې ځای نه خو نعوذ بالله چېرته کې فیمیل یا زنانه خو نه سپلای کېږي بار ته دا د دغه علاقې په باره کې یو اسسمنټ دی چې ته به یې کې او د هغې په بنیاد باندې به بیا ته دا فیصله کې چې دا علاقه ښه ده او که دا خرابه ده. مونږ خو په دې کوو که نه چې لیټرین وکړه کور شته که نشته اټیچ باتروم دی که نه دی سړک یې پوخ دی کو کچه دی مونږ په دې کوو دې ته اکنامک ویلیوز وایي معاشي او معاشي اشاریې نه زیات ته به په دې بله اشارې باندې سوچ کې بعضې غلطۍ مونږ کوو زمونږ هغې ته فکر نه مونږ نیک سړی چا ته وایو کم سړی چې تهجد کوي نو کم سړی چې د اشراق مونځ کوي نو کم سړی چې ګیره ډېره ښکلي نه بابا مونږ له حوصله دغه کړه ماته کړه چې هغه لاړو هغه ګاډی تختولی نو چې کله زمونږ جرګه پسې لاړه نو ماته خپلې جرګې والا وی چې بابا دومره ښکلی و دومره ښکلې ګیرې وه په د دې خلقو په هغې خپله قلا کې دننه مدرسه وه او په مدرسه کې دننه ډېر ښکلي ښکلي طالبانو او چې ډېر جومات نه راغونډی ما ورته چې دې سړو زمونږ د ویګنو په عرض کې پوخا ویګنې را تختولی وی چې دې خدایوالو ته ما ویلي چې وړوکی را تختوی د هغې کې ماډل نه او د ګاډي څه پته لګي دا ځکه چې بابا ته دغه اصل شی چې دی هغه ته دا ښکارېده وایي که نه وایي چې قرآن کې او په حدیث کې یو شان خبره موږ ځان له نورې خبرې مقرر کړي وایي چې قرآن کې په حدیث کې دا دي چې الجنتو تحت ظلال السیوف دا مجاهدینو د تورې د سوري د لاندې جنت دی وایي موږ وایي چې د اشراق په 2 رکاتو کې دی بس د اشراق 2 رکاته وکړه یو خصوم نور څه کار مه کوه نو وایي چې دا تقي عثماني صاحب الفاظ بیا دي وایي ګوره تاسو به شمارلی یا نه په موږ باندې 100 رکاته فرض دي 17 رکاته دي ټوله ورځ کې 17 دي سهار 2 دي 4 ماسپښین دي 4 مازدیګر دي ټول چې جمع کړي دا 17 رکعت دي چونکہ هغه د خلی الفاظ هغه وي اگر ایک آدمی پورے دن میں صرف 17 رکعت نماز پڑھے سنتیں بھی نہ پڑھے لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور بالکل ایک گناہ نہ کرے تو غالباً اس نے مرنا ہے اور سیدھے جنت میں جانا ہے. حالانکه دلته د نیکۍ دی طرف ته د دوره زور نشته د دې ټول سوچ دی ته چې زه د ګناهونو نه بچم او بل سړی دا دی اگر وہ گناہوں کے دریا میں غوطے لگاتا رہے لگا بابا چلتا کھاؤ وہ اگر نفل بھی پڑھتا ہے تہجد بھی پڑھتا ہے تسبیح اگر زر پیرے دا کلمہ را زر پیرے دادا دا ٹولی ہوئی لیکن اس کے لیے کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ جنت میں چلا جائے گا. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې پاکه خبرې کنه من ماتا څوک چې مړ شو او هو بریون ادې بریو من الکبر غرور نه کو خلقو ته سپک نه قتل دا اخلاقی ویلیو دا کبر دیته وای چې حق خبره ته څوک کی تو وای نه منم پواری څوک منی غمت الناس خلقو ته سپک ګوره او حق خبره برات کې نو چې ډیر دینه بریو نور پسې وی والغلول او دا سړی د دوکې شوکې نه بچو دا هغه برتي والا که سیسټم نه چلولی د په پیو کې اوبه نه وی اچولې د په چچي کې او یا په د مساله کې بیا خښتې نه وی میلاو کړې دی د غلول نه او دی چې نوکر نو یو ځای نوکر و تاسو باریان شئ وایي چې زموږ د مخکنی دغه چې و وزیر اعظم عمران خان دا چې کوم دی انصاف والا او واقعي انصاف یې کو نو یو وس پته لګېدله چې یو جینۍ ده او هغه په دوبۍ کې د هغې دا هلته او نوکری دلته وه او مې هلته وه نو 8 لاک روپۍ د پاکستان د خزانې نه هغې تنخوا اخسته او یو ورځ دلته نه ده راغلې 8 لکه روپۍ اوس دا موجوده حکومت یو دې ټرمینیټ کړه دې ته غلول وایي چې لکه ته 2 نوکرۍ په یو ځای کې او تنخوا اخلې او ځای نه نو زمونږ هم داسې کسان چې لکه دلته ته په دغه کې په دې علم میلم کې نوکري ورکړه اب ملایه ته لاړ چې هلته به کار کوي هم هلته ګټي هم دلته جدا هغې ځای نه چې راشي جدا دلته د افسران چې دي دې له به دغه ورکړي دی له به کپړه وله راوړي نو چې یو جوړه جامې وله راوړي چې دی ازیر ولګوي نو هغه یو کس مونږ ټرمینیټ کړو په خپل وخت کې نو الله دې خوشحاله کړي هغه به ماله کمبل راوړ مې استاد سره موږ ډېر زیاته نه کړی وی سړیه د هر کال د جوړې جامې نه دې خلاص کړم ما به جوړه راوړه او دا حرام به مې خوړل چې کله نه تاسو ختم کړی ما نو چاینا ته مې امپورټ ایکسپورټ شروع کړی دی او دومره ډېره مدني خدای راکړه دغې خوشحالۍ نه مې تاله کمبل راوړه دې ته وایي دې ته غلول وایي چې ته لکه پیسې اخلې او کار نه کوې ته دوکه کې او ورپسې بیا وي والدین هو بریم من الکبر والغلول والدین او قرضه پې پردی نه وي نو څومره موږ چې بلډینګونه رخ کړي نو سیخ والا پیسې موږ نه دي ورکړي
دا مزدور غریب خواړه ورکونه نه ټیکدار صاحب غریب مزدور په مصری په ما بده راغی نو ما دې ور دې ټیکدار دې 2,000 روپۍ مې وتا اما سره کار کړي راکې نه چې ما وته ما ته هغه ریکورډ ته تلې ده او راځي نه وې د توجه پیسو نه دې تمقاتی کا او ټیکدار نو چې پتا باندې د سیخ والا پیسې دي د سیمټ والا پیسې دي نو دین د باندې دی کنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په 2 روپۍ کې د یو صحابي جنازه نه کوله وی صلوا علی صاحبکم نو ستاسو پیغمبر جنازه نه کوي نو نه په دې تهجد خلاصيږي د دیو جن په پرایورټی لیسٹ کې په ټولو نه په ټاپ خبره ده چې اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے وہی چې نفلی عبادات سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے نو تل اول دا سوچو چې د ګناه نه ځان بچ کې چې کله ته د ګناه نه ځان بچ کې دا دورې نیکۍ به بیا مزه کوي زمونږ دا دیوال چې پړق کوي دا ځکه چې په دې کم داغونو نو لاول هغه لر کړو نو جب آپ داغ دبے کو ہٹا دیں پھر آپ اس کو وائٹ واش کر دیں تو پھر مزہ آئے گا خو کو داغ دبے پکې نو چې تغلا کې ته برتی کې ته غلول کې ته د خپل مور پلار سره تعلق خنۍ او ته په کور کې لکه دا انګی نه دي سره موږ دومره ظلم کوو د عام کور نه چی نو هغه سړي خپل مسې ده نو هغه ته راشه بچیا نو خپلې کې نو هغه بل چي ده بل مسې چي ده چې غریب پیسې نه ګټي و چپ شه اخواشه اسخا پوزه دی ورکشه پوزه دی بيداس په کور کې دنه د مشران دا چل گئی ادا ټوله جیانی او دا ټول چې دی نه میاشتې سو میاشتې لګولي خو لکه دا چل بیا کوي دا ولې چې دا پته نه لګي چې دا ظلم ز څومره کومه نو د دیو جن زمنګ بننه ټارګټ دی چې د ټولو نه اهم ذمہواری دا ده چې ته د ګناه نه ځان بچ کړې ټول نه غټ ګناه اول چې دی هغه دا چې ته ظلم ونه کې ظالمان د الله تعالی ډیر بدی شي دیو جنوي ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار په خپل ظلم کول خو ډیره غټه خبره ده خو چې بل سړی ظلم کوي کنه چې هغه تم نږدې نشي ځکه که ته ظالم ته نږدې کېږي نو والظالمین اعد لهم عذابا الیما موږ خو هغو له دردناک عذاب تیار کړی دی جو ته به ورته هم لاړ شي نو چې ستا په ذهن کې دی چې نه د انګور سره ته ظلم وکړې دا خواښې او د انګور په منځ کې چې کمیږي نه دا هر کال عمرې له ځي هغه غریب هډو د هغې ډول ست نه کوي چې ته ګورې وي پیماته یو کس وی چې د شل عمرې وکړې مور یې وه مایره نو هغه غریبه لیونۍ شوه نو ما ته یو عمره په دې دا ښځې ډېرې خوشحالېږي نو دا د ستا مایره مور ده نو که یو پیره دا تا به ولی وی نو ستا 21 پیرې کړي جو 20 پیرې به دې کړي وو که نه چې په دې به څه نو هغه لیونۍ شوه ګټې ولي او دې 21 پیرې عمرې کوي ځکه چې دته دا ظلم نه ښکاري چې په دې کور کې دننه دا کم افراد دي د دې سره چې د دې دا حق زه وخمه نو والظالمین اعد لهم عذابا الیما نو چې ته هر وخت کوشش کې چې چېرته زما د لاسه ظلم ونه شي الظلم ظلمات یوم القیامه من مشا مع ظالم یو سړی ظالم دی او ته سره یو 2 قدمه لاړې وهو یعلم انه الظالم او تا ته دا پته و چې دی ظلم کوي فقط خرج من الاسلام تر هغه جنډه لګولې ده اته وایي چې هغه خو ظلم کوي مړه وایي دا خو د خنزیر زوی دی نو هغه یو کذا بل ته ما ته ډېره حق خبره وکړه وی ما ته چې ستا په دې پارټۍ کې سره دین دپاره خو نه یم نه پکې څه ثواب شته ودرو دا ګاډی دې زه را ډوکوزېږم اړه ستاسو ملګری نه یم ما خطر خپلې پارټۍ ته وایي چې دا د دین نه دی دین پکې څه دي نو چې دین نشو نو بېدیني شو بېدیني ظلم دی نو ته په خپله اعتراف کې چې زه په ظلم ملګری یم او زه ردي سره یم او یاره سر به ورسره ډقو دا د عزیز ولی خبره ده نو ټول نړومبنۍ خبره دا ده چې ته ظلم بنه کې الله تعالی ظلم ډېر بدی شي او چې کوم شی ډېر خوښ دی هغې ته عدل وایي دا عدل نه دی دا انصاف دا د الله تعالی دومره خوښ دی چې کافر سړی چې چا کافري خو چې هغه ان منصف نو خدای امداد کوي او هغه سړی چې مسلمانی هغه د پیغمبر امتی خو چې ظالم نو الله امداد نه کوي نو د عدل او د عدل په وجه باندې دا قرآن نه دی دا ټول د عدل نه جوړ دی د قرآن د الفاظ څه دي دا ټول عدل طرف ته ځي او کائنات ته یو طرف ته قرآن دی الفاظ دي بل طرف ته کائنات دی نو کائنات په عدل باندې قائم دی وی په عدل باندې څنګه قائم دی وی په قرآن کې ټول ښکلی صورت چې دی د قرآن نه یې ورته وایي هغه صورت رحمان دی نو په هغې کې وایي الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان دا ته چې کومې خبرې کوې که نه دا تا ته الله ښوولی دي دا کوم کتاب چې هغه را لېږلی دی دا رحمان را لېږلی دی دا قرآن دی خو بیا څه وایي چې والارض وضعها للانام ستا لپاره هغه ځمکه یخې ده نو دا ځمکه هغه داسې یخې ده چې دا په یو خاص عدل باندې مبني ده لکه دا یو خو ټلټډ ده داسې ده داسې نه ده او داسې ملاستم نه ده
دا خو ثابته خبره ده. بیا په ما ته دلته کې اوسو نو څوک په دغو کې دي د سویډن وغیره والا په دې سرونو کې دي، څوک په دې منځ کې د انډونیشیا ملیشیا والا، څوک په مغرب کې څوک په مشرق کې دي. دا ټول پر د دغه په شان د چرمخکۍ په شان پورې نښتي دي. چرمخکۍ تاسو ګورئ که نه د دې د خپې په دې ځمکه لګېدلي، دا باقي باډي هینګینګ وي که نه، ښکته ځوړند دی او روان دی. نو موږ هم د خپې په دې ځمکه دي او موږ ځوړند یو، خو لا په ځان نه پوهېږو. دا اوس موږ سپې خو دلته دي، دا ځمکه خو دلته نه، که دلته اوس موږ یو دا ټول چې ناست یو نو موږ ښکته به ځوړند نه یو، ځکه داسې پرته خو نه ده، دا خو داسې ده، دا روټیشن کوي. نو 1000 میل فی ګنټه په رفتار سره په 24 غنټې کې ځي، دې ته چورلېده وایي. نو په دې باندې ورځ شپه راځي او بیا دا داسې ګرځي. نو چې ګرځي دا 66600 میل فی ګنټه په دومره خو تیزه روانه ده، خو چونکې بیلنس ته په عدل روانه ده. نو چې کله د عدل نه وړي دې ته زلزله وایي. دا بله ورځ په 31 مې که څه هغه په 11 بجې هغه جړق چا چې لیدلی و، ما خو لیدلی و، دومره تیز و که نه چې ما وی چې دا دیوال په ما باندې رړتاو شو. دا ولې دې د عدل نه لږه خوا وختې ده. نو بیا څه وایي الله تعالی دې له پاسه بیا نور نظام دی. نو بیا په وسوي چې والسماء رفعها، دا کائنات چې دا ګیلکسیز ورته وایي، دا تقریبا دومره ډیر دي چې دا په زرګاو دي. نو دا ډېر شي نورونه دي، ډېر شي سپوږمۍ دي، ډېر شي سیارې دي. نو وایي د یو نه چې بل ته دانګې نو چې په څومره سپیډ ځي 1,86,000 میل فی سیکنډ په رفتار سره چې ځي فی سیکنډ، نوم په 1,00,000 کال پس په هلته رسې، دومره لري دی یو بل نه. دا خو دي دا دې نه پس بیا عرشي. نو الله څه وایي والسما هغې ته وایي چې د بری. نو والسما رفعها، نو دا موږ پورته کړي دي. نو وضع الميزان، هلته موږ د عدل میزان یخی دی، په خپل اربیټ کې روان دي. نو ما تا ته څه وایي الله تطغوا فی المیزان، تاسو هم بې انصافي مه کوئ. نو بیا په خبره که نه سړی ویل که پلانې دا خبره راته دوره پیرې وکړه چې سم ستړی شو پې. نو اقیموا الوزن، بیا وایي تاسو ګوره انصاف کوئ، ولا تخسروا المیزان، چېرته بې انصافي ده نه ونه شي. نو عدل ډېر خوښ دی، انصاف دومره خوښ دی که نه چې کورت که د عدل تقاضا وه او ته یو سړي له سزا ورکوې، نو که د حضرت عمر صاحب زوی او هغه شراب څکلي نو څه به ول ورکوې، کوړې نه دي. نو عمر صاحب هغې سړي ته څه وی تا سم نه دی والی، دا د بادشاه زوی و، تا به تې سمې کوړې نه تنبولي، نو هغه باقي ته هغه وتنبولې، دومره ضروري وه. ګوره په دې باندې کمپرومایز به په عدل نه کوې. دا ډېره غټه خبره زموږ په پاکستان کې اوس د عدلیې دغې دا مسایل چې دی دا ځکه چې کله ته دا دغه ځان ته نه ږدې ګایډلاین، نو ته به بیا وال خورې. یو خدا چې په عدل به کمپرومایز نه کوې. کمپرومایز څنګه؟ لکه یو ډېر غټ سړی دی او هغه یو ناروا وکړه او تا ته پارټۍ ته ډېره فایده ده او ستا ملګری دی او ډېر ښه ووټونه دي ورسره، جو په دې ناروا یې خپې کېده وایي ځایي به خیر دی او جو لږې ورځې الیکشن را روان دی، جو ووټ بدل کړي، سړی به دې وګټي. نو څه یې کوې؟ خو حضرت عمر صاحب خو داسې نه کول. د غسان بادشاه راغلی دی، نو بادشاه څومره غټ سړی، نو هغه طواف کوي. نو طواف په دوران کې چېرته غریب سړي وله په دې لنګ خپه ایښې ده. نو هغه غریب سړی وایي په اسلام کې د ټول نه تریخ شی چې دی چې د خلقو نه دی، خو هغه مساوات دي. مساوات څه؟ غریب او مالدار به یو شاني او ښځه او نر د دې حقوق یو شان دي. او دا خبره ده چې کم سړی ډېر زیات ټیکس ورکوي او یو سړی یو پیسه نه ورکوي، خو د عدالت په نظر کې یو شان دي. وایي دا څه پکې وایي؟ ښځه دومره ټیکس ورکومه، دومره را سره ووټونه دي، دومره مې پارټي ده او ډله پاره ده او لکه زه به دغې چپړاسي په شان یم. دا په خلقو ښه نه لګي. اسلام وایي چې نه ته خو دغې چپړاسي په تا کې فرق نشته. نو چپړاسي کاکا خو په هغه په خپه ایښې وه، نو دله چې قار ورغلی دی خو د غسان بادشاه جو ټقې دې تنبولی دی. حضرت عمر صاحب له چې راغی نو حضرت عمر صاحب ورته وی زمونږ په دین کې خو قصاص دی، دا چپړاسي وستانه ټق تنبوي. نو هغه په داسې دین ته خو زه نه راځم، زه خو پرون ستاسو دین ته راغلی یم. د دې دا مطلب نه چې ما به وخي، هغه هغه ستا خوښه ده چې زه به چونکې تر دین نه وځې او موږ د باندې کمزوري کېږو، جنډه کوځې او پارټۍ نه وځې، جو یي به خیر دی وی نه یي به خیر دی نه. په دې موږ ستا سره کمپرومایز نه کوو. عدل بیا دومره ضروري دی د عدل په نظام کې چې بیا که عدل ته چې ته راځې نو ګواهان به پیش کې. لکه دا اوس احسان الله صاحب ووایي که نه چې یو سړي ته په علمي بنیاد پته ده چې دې سړي دا قتل کړی دی، نو دا جج چې دی د ججۍ قابل نه دی، دی به راکوشي ګواهي به ورکړي، خو داسې به نه وایي چې ما لیدلی دی نو بل چاته پکې څه ضرورت دی. د هغې خپل پروټوکول دی، خپل قوانین دي، کله به پکې ته بایلې کله به یې ګټې، بیا به ورته سرنډر کېږي. وی دا څه وایي؟ وی ته سوچ وکړه چې زما ستا 1500 سال مخکې حضرت علي صاحب تېر شوی دی، نو حضرت علي صاحب به دروغ وایي چې دا زغره زما د پټه کړې ده.
نو چې ما ته وایو چې حضرت علي صاحب به دروغ نه ویلي او چېرته هم دروغ نه وایي نو قاضي شریح به کله ویلي چې دی دروغ وایي قاضي صاحب به دا خیال نه و چې دی خو چې ده ووی جو دغه زمونږ خو پیر صاحب ووی چې زمونږ وایي چې پیر صاحب دروغ نه وایي که زمونږ د مدرسې استاد صاحب ووی که زمونږ د جماعت امیر ووی او که زمونږ سره 4 میاشتو لتلی او هغه عدالت هم وایي چې دا خو 4 میاشتو لتلی هلته حضرت علي صاحب دی او قاضي شریح ورته وایي ګواه راوله موږ وایي چې مړه په دې کې ګواه ته څه ضرورت دی دا خو جو ده ووی جو ده دا وینا نو چې هغه ګواه راوستو وی څوک دی وی امام حسن دی او غلام مې دی وی دا ستاسو دی وی دا مې زوی دی وی د زوی ګواهي نه قبلېږي اوس ګوره پروټوکول ته ګوره قوانینو ته ګوره قوانینو ته سرنډر دی او حضرت علي صاحب ورته وایي چې ښه دا د رسول الله نوسی دی دا د جنتیانو سردار دی ګوره هغوی دا دې نه چلېږي دا دلایل دې نه پته لګي چې د عدالت پرفیکټ سیسټم چې دی دا به فالو کې کله به یې بیلې کله به یې ګټې خو که ته وایي چې دا جج به زما په حق کې فیصله کوي نو بیا به ټیکي او چې د بل په حق کې فیصله وکړي دا به غلطه وي نو پکار چې حضرت علي صاحب ویلی که نه چې دا خو د غلطه فیصله وکړه هغه وزغره وه حق یهودي ته یې حواله کړه او هغه یهودي چغې کړې وې دا خو سم دین دی د دې نه دا پته ولګېده چې د عدالت خبره ته د عدالت مخې ته درنه وکړې تاسو زما په حق کې فیصله نه کوئ نو عدالت به خطا کیږي دا ټیک ته چې د عدالت فیصلې به ټولې داسې نه وي لکه څنګه چې حقیقت یې د خدای ځکه عدالت خو خدای نه دی که نه چې قاضي شریح خطا کیږي او د حضرت علي صاحب شی بل چاله ورکوي نو چې د دې وخت چیف جسټس به څومره خطا کیږي خدا به برداشت کوي او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه الفاظ ته کېدی چې یاره د عدلیې په باره کې حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله ټبر ده د هغې کور دی بار د 2 کسو جنګ دی پس خبره شر دی نو هغه رسول الله سلم پسې راووتو نو هغو ته وایي چې څه چل دی نو هغوی هغه کیس حضرت ته پیش کړو نو حضرت والا به د دلایلو په بنیاد اوس فیصله کوي پکار نه چې د وحی په بنیاد فیصله وکړي چې دا سړی په حقه دی دا په ناقه دی خو ما تا ته سمپل پرېږدي ما تا ته د اسوه پرېږدي چې دې کې به مجج چې دی هغه به دلایلو ته ګوري نو د الله رسول ورته وایي چې لکه ستا حق دی او ستا نه دی دا د دلایلو په بنیاد وایي نو ته دا نه شو ویلی چې پیغمبر را کړی دی نو واقعي زما حق دی نو د حضرت الفاظو ته ګورئ هغه ورته وایي ګوره انما انا بشرم دا د الله د رسول خبره دا ګوره د نن زمانې پیر هم دا نه شو ویلی ابو چې ولې زه پیر یم ما ته کشف کېږي او ما ته پته لګېدلې وه بېګا ما خوب لیدلی و او په خوب کې چې پیر صاحب ویني نو موږ وایو چې یاره پیر صاحب غلطه خبره نه شي کولی نو ستا پیر خو غلطه نه شي کولی د الله رسول الفاظ دا دي انما انا بشر زه ګورې بني ادم یم ښه تختصمون الی تاسو ما ته خپل کیسونه راوړئ بیا څه وي ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض په تاسو کې به بعضې سړی ډېر تیزي یا به وکیل ډېر مضبوطي تاسو یقین وکړئ دا ججان نه دي دیم دی کلاینټ ته وایي چې چا څه کیسي وایي تیز وکیل ونیسه ښه وکیل ونیسه ګورې د عدالت سره به وایي ټوکې نه کوې ښه وکیل پسې ونیسه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو به یا وکیل ښه نیولی یا به خوله ډېره تیزی او دلایل به دومره مضبوط دی چې د الله رسول وایي لکه ما به خطا کوي نو بیا ورته څه وایي واقضي له على نحو ما اسمعو زه خو دلایلو ته به مې غوږ ایښی نو چې زه به فیصله د هغه په حق کې وکړم ځکه چې د هغه وکیل به یا مضبوطي یا به د هغه خپل دلایل مضبوطي نو فمن قضیت له من حق اخیه شیئا ما به هغه د خپل رور شي حق ورکړی یا به ده نه و خو دلایل به د په فیور کې راغلي نو ما به هغه له ورکړي نو چې دلایل د هغه په فیور کې راغلي چاله چې ما څه شی ورکړم تا ته خو پته زما نه دی ما ته په چل ول کې وګاټو نو فلا یاخذ تاسو دا شی ماله فانما اقطع له قطعه من النار د اور ټوکړه مې ولا ورکړه نو موږ وایو کنه چې په دې کې ډیګري شوی ده په دې کې عدالت مال را کړی دی نو چې پیغمبر په عدالت کې جج یې در کې نو هغه ټیک نه دی نو چې د نور خلقو به سر ټیکي نو پردي حق ته به د باندې کې خدای له چې د عدلیې خپل پروتوکول چې دی چې په هغې زمانه کې حضرت علي صاحب خلاف فیصله هغه کوي نو که دلته ستا خلاف فیصله وکړه ځکه نظام بیره دی نه چلیږي نه چې ته وایې چې عدلیه به زما په فیور کې چې زه سوامه په هغې طریقه به فیصله کوي ځکه د هغې خطا کېدل نو یو خبره زما ستا دپاره ضروري دا ده چې ما ته د ظالم ملګري نه شو او ما ته د انصاف کو که موږ د ظالمانو ملګري یو نو نه په اشراق خلاصېږو او نه په 1000 پیرې باندې په کلمه خلاصېږو ځکه دا الو مزه کوي چې کله هلته کې ته د ګناه نه ځان بچ کې نو گناہ سے اپنے آپ کو بچانا دا په ټاپ باندې دی
وایي چې ګوره ستا دویم نمبر خبره دا ده چې په تا کې دی غلول منګوي خیانت دی نه. نو موږ ته الله چې کومه خبره کړې ده چې لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتکم، تاسو ګوره خیانت چرته ونه کوي، په اپس کې خیانت ونه کوي. وی په اپس کې څه خیانت دی؟ وی چې ستا سره یو سړي خبره تا ته وکړه وهو یلتفتو، حدیث کې دا دی چې حدیث یو خو بل خو قتل، نو فهي امانت، دا خبره امانت ته چاته مو وایي، هغه تا ته نه دی ویلي چې چاته مو وایه، خدا ستا سره امانت دی. نو دا قومي امانت، دا سړک ستا سره امانت دی، نو دا سړک کنه ما، نو په دې سړک کې دغه مګ دا خپل سامان چې د کوره ټول لو باسي اټرې پې کې خللو باسي، دا ته په دې کې دا ته خیانت کې. نو دا پول ستا سره امانت دی، خدا د قوم امانت دی. نو په دې ته به دماکه مه کوه چې دا وشلې چې وایي چې موږ دغه وکړه. او دا رنګې ستا سره چې دی دغه ګړی چې ده دا امانت دی. هدایا الامام غلول، امام ته چې کوم څیزونه میلاو شي او هغه دی والی او کور ته اوسي، دا د خیانت وکړو. نو دا چې ته سربراه نو دا به بیت المال ته ځې، په هغې کې به جمع کېږي، دا یو امانت دی، په دې کې به خیانت نه کې. نو قومي امانتونو کې به خیانت نه کې، اگه خیانت دې پکې وکړو نو بیا به ډېر بد حالي. نو ویسه نو د الله رسول وی چې کله یو سړی شهید دی او هغه د شهادت غټه درجه ده خو یو شی پټ کړی، نو وی الله به ورته وایي ادي الامانته، لاول هغه امانت راوړم وروسته بیا خبره کوو. نو چې خدای ستا په لار کې شهید شوی ما نور څه چلو کوم؟ ته په افغانستان کې کشمیر کې شهید شوې، خو دلته دې برتي کړې وه، ډېر شی اوړه دې خرڅ کړي او په د لسو دړو په ځای دې نهه ورکړي او پیسې دې وړي وي، نو یو خو دې دا دوکه کړې وه. یو دا چې په مال د غنیمت کې څه شی راغلی او یو څه دې پټ کړي وو، یو دا خیانت دې کړی. نو الله تا ته وایي چې هغه راوړه. نو کیدای شي هغه کم کس چې دغه نه د ریډیو پاکستان نه هغه ګیټ پټ کړی او په 9000 روپۍ خرڅ کړی ای تختولی و. نو الله وایي چې اوس هغه ګیټ راوړه، بیا به کو هغې بل کس هغه مرغۍ تختولی، مرغۍ څه نو مورو طاووس ته وایي که نه. نو چې دا مرغۍ چې تختولی هغه ته وایي چې مرغۍ راوړه. تاسو خبر یې چې به ورته څه وایي؟ وایي چې یا الله پاکه دنیا خو پاتې شوې ده، نو زه اوس د کم ځای نه راوړم؟ نو وی الله به فرشتې ته وایي چې انطلق به الی الحاویه، د هغې کندې ته بوځه، هغه ټول مونږ هلته ایښي دي. نو شاید چې دی خوشحاله شي، زه خو چې ورتلل دي او ګیټ راوړل دي، نو وی دی چې به پسې ورکوش شي. نو چې روایلي نو چې د اوبو دې سر له راشي، دا خو به کندی د کندې دې سر له راشي، نو دی به ورته بیا ورتاو شي، او دا سزا به له خدای ورکوي. نه دې وجه نه چې پردي امانتونه چې په هغې کې د نه یو خاص خیانت ونه شي، قومي امانتونه، ځکه چې لا ایمانه دا غور چاله ورځي لمن لا امانت له. وایي چې څلور نښې د منافق چې دی په موږ پاکستانیانو کې ټولو کې دي. ویسه اذا اؤتمن خانه، چې امانت ورسره کېدي جو خیانت کوي، او چې اذا کذب سره اذا حدث چې خبرې کوي جو دروغ وي. نو موږ دا تقریرونه ټول په دروغو مشتمل دي. او اوس پکې دا بل شی اذا خاصم فجر، سیاستدانان هم په جلسو کې کنزل کوي، بلکې مسلکیان عالمان نه دي د دې کنزل کو ته په دې فیسبوک باندې که تا د دې کنزل واورېدل نو ته به چېرې دغه یو کمی پاتې و، دا پکې هم راغی، دام پوره شو. یعنې عالم سړی چې هغه قرآن درس کوي او هغه کنزل کوي، څومره د افسوس خبرې دا ټول په تاسو کې دي. دا د دې خلقو ایمان بیا نشته چې ستا په ذهن کې دا یي وایي چې دغه چې دی دا ستا د امانتو څه خیال دی. نو یو مثال ورکوي، وایي په دې چترال کې پول جوړېدو، هغه هینګینګ پولو، نو د هغې دپاره ټیکه وشوه 3 لکو د 4 لکو روپو. وایي چې په 4 لکه روپۍ به وشي، نو MNA صاحب د خپل فنډ نه ورکړو، پته نه چې چترالي صاحب ورکړی که چا، وایي چې خپل فنډ نه ورکړو، دا مخکنی خبره ده. نو 4 لک روپۍ باندې خو پول شو، نو په ورتله سره 10 ټیکهداران راغلي وو. نو هغه ستا خو یو ټیکهدار خوښ دی چې دا کار به دی کوي، ځکه چې ستا به ورسره څه شی نو هغه نور ټیکهداران رضا کول غواړي. نو هغې له 10,000 روپۍ ورکړې چې دا دې پیدا شوه. نو څو ترې جوړې شو؟ 1 لک. نو 4 لک پنډ چېرته لاړ؟ 3 لک پاتې شو. نو بیا وی چېرې اډیټ له تې به پیسې وباسو، د اډیټ له دا سرکاري خلق پیسې ږدي.
دا پرون چې کوم بجټ پاس شوی دی په دې کې وایي چې ملازمینو له تنخواګانې زیاتې کړي، ملازمین بیا خفه دي ځکه ملازمین صرف تنخوا او بیا هغې نوکري نه کوي. سرکاري دې ته وایي چې ته به ډیوټۍ له نه ځې، ته به صرف ورښکاره کېږې، نور به غم خادي کوي خپل، دې ته سرکاري نوکري وایي. خو تنخوا به بیا ته ښه پوره اخلې. نو هغه سرکار ته دی چې تنخوا له نو هغه اډټ والا چې راځي نو هم سرکاري نوکري، نو د مخکې نه ولدي پیسې ایښي، نو هغې وایي چې د دې د اډټ دپاره چې کومې پیسې دي په کوم حساب سره نو هغه ورله کېدی، نو هغه د اډټ دپاره د پیسې چې وي هغه دغه وې 40 لاک دا 40,000 هغه هغې له کېښودې. نو بیا ورته وایي چېرې دفتري اخراجات به مې نو هغې دپاره 8% یا څه نه 32,000 هغې له کېښودې. نو بیا چې انجینیر صاحب چې زی راځي نو په هغه به خرچه راځي نو 20,000 هغه له کېښودې. نو دا ټولې چې ته لر کړې نو د 4 لاک روپیو کې 1,28,000 روپۍ پاتې شوې. نو ټیکهدار وې زه به څه ته ناسم، نو 60,000 هغه پکې وګټلې او هغه باقي چې کمې وې 68,000 په هغې باندې هغه پول جوړ کړو. نو د سرکاري خزانې نه چې 4 لاک روپۍ راوځي نو تاله به د 68,000 روپو کارو کې دا ستا خیانت ماحول دی. په دې کې ته وایي چې لکه پاکستان ترقي ونه کړه او پاکستان ترقي نه کوي ځکه چې څو پورې دا شرم تا نه ختم کړی آی پورې دا نه کېږي. نو یو دویمه خبره دا شوه چې موږ امانتونو کې خیانت په نه کوو. درېیمه خبره چې کومه ډېره ضروري ده او په هغې کې موږ ټول انوال یو هغه ده چې د ژبې غلط استعمال. وایي چې دوزخ ته د ټولو نه د تلو اسانه لار چې ده هغه گفتګو ده چې ته خبرې کې. دوه څیزونه چې دي یو سترګې یو ژبه د دې کنټرول کول. د سترګو نن سبا د فیسبوک د وجې نه سړی پرې ډېر خرابېږي ځکه چې په دې کې کم خلق چې کله چې دی یوازې او دی د بېحیایۍ تصویرونه ګوري نو د ټول نیکۍ چې دي هغه به خدای پاک دوړه وړه کړي. نو هغه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم تهجد به هم کوي او عمرې به هم کوي او ستاسو په شانتې به وي، خو چونکې انتهکوها نو د فیسبوک او د سترګو دا خو یو دا شو. خو بل طرف ته چې کومه د ژبې خبره ده نو د ژبې وایي چې دا ژبه الله تعالی چې تعالی درکړې ده نو په دې ژبه کې ډېرې فایدې وي ځکه چې الله تعالی ویلو چې دا انسان چې دی دا حیوان ناطق ځکه دی چې دی خبرې کوي او د دې خبرو د برکت نه دی انسان دی او دته حیوان ناطق وایي. خو د ټول کار چې دی هغه د ژبې د لاسه دی. دا ژبه چې کله دی شعور تر لاړ شي نو تر مرګه پورې به بیا دی دا خپله ژبه استعمالوي. نو دا ژبه چې کله غلې شوه چا نو هغې ته پته ولګي چې یاره د ژبې د غلط استعمال څومره نقصان دی. نو هغه اکثر دا فالج مالج وشي او هغه ژبه کار نه کوي نو چې څوک ورشي نو هغه ورته په ژړا شي. نو د ژبې د قیمت اندازه آی خلقو ته لګي چې هغه خپله ژبه نشي استعمالولی. د دې وجه نه د دې ژبې په باره کې دا دی چې کم خلق د ژبې د لاسه وال خوري او دغه کوي نو هغې کې دا ټولې خبرې راځي چې څومره خلق خبرې کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې چا ماله د 2 خبرو دغه راکو د 2 خبرو ضمانت راکړو د 2 ځایونو هغه غوښه چې د 2 جامو په منځ کې ده هغه غوښه چې د 2 خانګو په منځ کې ده نو زه هغه له د جنت ضمانت ورکوم. وایي چې دغه چې دی د جهنم دپاره د ټول نه اسان لار ځکه ده چې د دې نه به ته خلاصېږې په دې چې کله ته تقریر کې او تا ته کیمرې لګېدلي نو وایي هلکه ریکارډینګ کېږي احتیاط کوه. نو چې کله تا ته دا یقین وشي چې وما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید ته چې کومه خبره د خولې نه راوباسې نو ریکارډینګ کېږي نو بیا به درنه د دې تپوس کوي. نو کله چې یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې انا اخذو بما نقول چې موږ څه وایو ګینې په دې باندې به موږ نیوی شو نو حضرت ورته وی چې هل یکب الناس فی النار الا حصائد السنتهم خلق به ورته د ژبې د لاسه ځي. نو د ژبې د لاسه یو طرف ته کو په دې ته ذکر اذکار کې کو په دې باندې ته تلاوت کې او کو په دې باندې ته د نیکۍ دعوت ورکې نو یو طرف ته جنت والا لار ده. خو چې کله په دې موجوده حالاتو کې ستا حالات ډېر زیات خراب دي د پاکستان یو طرف ته اقتصادي طور بل طرف ته سیاسي طور بل طرف ته اخلاقي طور نو د عام سړي څه ډیوټي ده؟ د عام سړي دا ډیوټي ده چې په یو ځای کې ناسي نو تبصره به کوي نو تهمت به لګوي نو خبرې به خورئ افواګانې به خورئ نو په ګناه پسې نور ګناهونه کوي په ګناه پسې نور ګناهونه کوي. دا یو سړی خبره وه وی چې که ما غیبت کاو نو د خپلې مور یا د پلار به کوم. هغې بل ورته وی د مور پلار څو غیبت کوي
نو هغه د بل غیبت کول خپل نیکۍ هغه له ورکول دي. نو زما د خپل نیکۍ په بل چا سود نه کیږي. نو څومره خلق چې ناست دي او د عمران خان بد وی نو هغه خپل نیکۍ عمران خان له ورکوي، او څوک چې د پی ډي ایم بد وی نه خپل نیکۍ هغې له ورکوي. نو په دې خو کار نه کېږي. نو کار به څه کول غواړي؟ نو ښه خبره دا ده چې د دې حالاتو د ټیک کېدو ستا سره خو څه نشته وي. څومره کسان دي چې هغې صلات حاجت کړی دی، هغې یو دس کړی دی، د هغې نه پس صلات حاجت کړی دی، بیا الله تعالی ته ګړګړا کر په جړا شوی دی په خاصو وختونو کې چې یا الله پاکستان له سم حکمران ورکې، یا الله د پاکستان د حالت ښه کې. کو فرض که دا حالت ښه نشي نو بیا رنجیت سنګ دی، دا رنجیت سنګ چې دی وله اوس دغه رخ کړی و، د شاهي بادشاهي مسجد چې د دې نه غوجل رخ کړې وه. نو وایي نه به بیا ستا ریوڼ محفوظي، نه به ستا منصوره محفوظي، ځکه چې مودي تبلیغي جماعت څومره بې ضرره جماعت دی، خو مودي چې ورته په چپه شوی دی د هغې مرکز اوس کولالمپور ته تللی دی، ځکه چې تا ته په چپه شي. نو دغه چپې والا خلق چې دلته راشي که نه نو بیا د تهجدو ته نه، بیا د فرض منځه ته هم نه پرېږدي چې ستا سره دا غمي. د دې نه د ځان خلاصولو دپاره چې ته الله ته وجاړې، ته صلات حاجت وکې او ستا د خپله ژبه په دې لیول استعمال کې. هر وخت وی چې ښه عمل کم دی چې ستا ژبه رطب اللسان، چې ستا ژبه هر وخت د الله په ذکر باندې لمدی. او بل دا چې ته په رړه کې د الله سره خبرې کوې چې کله غلی او الله ته وایي چې یا الله ماله دا وکې ماله دا وکې، یو طرف ته یې د ژبې رابطی او بل طرف ته یې د زړه رابطی، او ستا کوشش ټول دی چې هره زمانه چېرته ګناه ونه شي. الله دې مال او تاسو لپاره د عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.